د مدرسه عبدالله بن مسعود خاجیباد رستم محتمم مولانا محمد رتب خاکسار او مولانا واجد علي د بونیر سیلاب ځپلي ولس د امداد لپاره د مدرسې طلباو استادانو او د دوستانو په مرسته 3,18,000 روپۍ د جمعیت علما اسلام رهنما مفتي فضل غفور ته حواله کړې او یې ویل چې د بونیر ولس سره مدارس هم په دې سخت وخت کې اوږه په اوږه ولاړ دي او هر قسم مرسته به یې کوي. د جمعیت علما اسلام رهنما مفتي فضل غفور د مدرسه عبدالله بن مسعود خاجیباد رستم ذمهدارانو شکریه ادا کړه او یې ویل چې دا پیسې به د سیلاب ځپلي ولس د بحالۍ لپاره چې څومره خلې ځلې روانې دي په هغې کې به په کار راوستلی شي. نن د رستم د عامو مسلمانانو د طرف نه د مولانا واجد صاحب او د مولانا عاطف صاحب د دې د ملګرو په لاس باندې 3,17,000 روپۍ دا د بونیر د سیلاب ځپلو مسلمانانو د امداد دپاره موږ ته راورسېدلې. مونږ چې دلته د بحالۍ دپاره څومره هم د دغې غمزده ورونو کارونه شروع کړي دي انشاءالله العزیز دا به هم په هغې کې استعمالیږي. الله رب العالمین دې ستاسو دا خدمت ته ستاسو دا مدد ستاسو د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي. جزاکم الله احسن الجزا. د مدرسه عبدالله بن مسعود خاجیباد رستم محتمم مولانا محمد رتب خاکسار او مولانا واجد علي وایي چې مخکې به هم د سیلاب متاثرینو لپاره خپل جدوجهد جاري ساتو. عام ولس ته هم د سیلاب متاثرینو سره مرسته وکړي. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار رستم نیوز مردان.